شکرګزار یو چې تاسو دغو بدو حالاتو کې دغو سختو حالاتو کې دغو مشکلو حالاتو کې څه تیر شوي 50-55 دن نه دا لیاره بند دی تاسو ډېر سختو کټن راستو باندې تکلیف وکړو زحمت مو وکړو موږ ته مو مرکزي مامبرګاه پارچنار ته تشریف راوړو یقینا زه به تاسو خبرې وکړې واورېدې محترم یوئ میا کوشش ته مختصر وخت کې زه تاسو سره څه قومي خبرې انشاءالله څنګه یو پیغام یې قوم طرف نه غواړم څنګه تاسو ته ورسیږي سوره پښتون قوم دی موږ ټولو پښتنو زړه نه احترام لرو قدر مو کوو کاغه چوک مو ته وزیرستان او بجوړ نه او خیبر نه یا نورو علاقونو راغلي وي د تاسو زړه کې یو درد وو د تاسو یو مینه ده خپلو پښتنو ورونو سره چې تاسو هغه درد واجنه راوچات شوي خپل کوشش مو کو چې کور می تراشو امن امان قائم کو اگر چې کورمه کې مختلف واقعات شوي دي سوره ما عمر ده سوره ما زندگی ده زبې خپل زندگی خبر وکم اگر چې دا معاملات ما عمر نه کورمه کې مخکې نه دا حالات سدي 1982-83 نه تاریخ راوخلا کورمه کې مختلفو موقعو باندې اگر چې خلق دي تا رنگ ویر کئی باہر دنیا کے پاکستان کے اندھا و پروپیگنڈا کی چکر میں کہ سیکٹیرین کلیشز دی فرقواریات دے دس کی گی وہ اس کی گی خوکتوسو گراؤنڈ ریالٹی وقت ہوئی زمینی حقائق سے دلتا توسو راغلوئے مپدی ڈیر خوشحالیو زمینی حقائق سے بل سدی اغادا 1983-82 نہ جنگ 1996 کے دالتا یو قومی جنگونا بیادا سلسلہ 2001 کے بیا 2007 نا 2011 2008 رچوئے 2023-24 بگاورے جپورے دا ٹول جنگونا صدا تاریخ مو رجام کو مختصر تاریخ تاسو سزا شیئر کام دغو واقعاتو کې په سونو خلق په زرونو خلق د دغو پارکینو اردوا طرف نه قتل کیږي په زرونو خلق زخمیان کیږي ایوای وا مسله سموره واخلو هغه باندې کلونه تیر دي 20 سال نه 30 سال نه 50 سال نه ایوای زمکه تنازع ده ایو ځای کې شروع ده پسونو خلق ایوی تنازع کې مړکیږي وغه مسله چې ته حل نشوا ایمه گزارش ده تاسو نه څه د حالیا فساداتو ته دغه کزرا شمه نکدا جنگ تاسو ایدی تاریخ رواخلوي چې دا 21-22 اکتوبر نه ودا وو شوه ده دایا چې تا توری قوم د شیعه او سنی بنیاد باندې دا جنگ نه ده کړي کچره دا جنگ د شیعه او سنی وای نو بغنا ماته بغزای نګدیو سنی بنگش ده اغنا ماته ماخزای بنگش ډیر نګدیو خو زه هغه کور سره لاړم الحمدلله د توری قوم کچی غا لاړه ده ک سړای لاړ ده هغه چرګي چرګوټی ته یعنی نقصان نه دی رسولی دا خبره زه مرکزي مامبرګاه کې ډېر اعتماد سره کوای شم واجه دا وه څغه جنګ د سني په نامې نه و که چېرې سیکټیرین فرقواریات جنګ وای نو بیا په کار د اول مغه سره شوی چې چوک ماته نږدې دی یا یې قرمي تاریخ کې دا خبره زه ټولې قوم اعتماد سره کوم تاسو یې پښتنه وکئ مون آباد
کله یا کورمې کې جنگ آغاز کیږي نو چې ته یا توري دی جنگ آغاز نه دی کړی سوره ما عمر دی خپل عمر خپل زندګۍ خبره بېګا ورځې پورې اگر چې دفاع ما بنیادی حق دی زه محصور یم د کورما یو داسې جیل نما دی چې دا څو مربع کیلومیټر باندې مشتمل دی خو موږ محصور یو دلته ما سره افغانستان دی 3 صوبې لګېږي دی طرف ته مانا ټي ټي پي او خوارج دي اورکزای او خیبر سایډ نه زیو طرف نه محفوظ نه یم دی باوجود هم همیشه پر مو د امن آواز اوچت کړی دی همیشه پر د قوم امن دپاره یو ښه قدمه خستی دی او خپل قوم دپاره یې ډېر زیات ضروري ګڼم امن و ټولې کورمې پاره ضروري ګڼم که موږ غواړو څه کورمې کې وخت تېر شي نه اهل سنت اقوامو سره دغه سټیج نه چې دا مرکزي امام برګاه دی تېر شوي 8 میاشتو کې څه کله نه زه بحیثیت انجمن حسینیه سیکرټري راغلی یم نو که تاسو انجمن حسینیه پیج وکسوئ 1000 وارې به ما دغه سټیج نه ذمهدارو ځای نه ذمهدارو خلکو ته د امن دعوت ورکړی وي پرون ورځ یا زموږ قومي ګران جرګه راغوښتې وه ما یو مرګلی د هغې انټرویو ریکارډ کوله هغه باوجوده ما آخري الفاظ اندا و څه راشو اهل سنت قومه کینو اندا جنګ و اندا لنجه آخري کو اندغې نه تاسو صبر وکړئ ویلې څه واقعات که وکسوئ ما سره فایل کې کیسونه پرته دي او به ضرورت نشته خو که زه یو تاریخ راخلم ایوی واقع ذکر کوم نو مخامه پورې به تاسو بیا ما مجبوری نه واوروئ خو ته زه خپله خبره لږه مختصر کوم دغه روډ باندې یو وار نه 2 واریا نه 10 واریا نه یو 50 وارې همیشه پاره ما کمیونټي شیعه قوم ټارګټ شوی دی همیشه پاره زه راغلی یم په روډ چومړ کړی یم زه راغلی یم زانګو کې چومړ کړی یم زه چا پېښور کې نه یم معاف کړی دغه چرخیل کې یو 10 وارې داسې واقعات وشوو همیشه پاره دهشتګردي کېږي چرخیل کې کېږي زه دا خبره کول غواړم چې دا بار بار ټارګټ کلین بار بار د روډ نه د جنازو اوچتولو نه یقین وکړئ چې دا قوم ستړی شو یقین وکړه چې دغه ستم نه مو مزید ستړي شوي یو مو انسان یو مو دغه ریاست سره وخت تېرول غواړو خو انصاف هغه غواړم رکوي به خامخا که دا روډ د سرکار پراپرټي دی که دغه ملک ریاست شته که دغه ملک ادارې شته نه زه بیا ویلې غیر محفوظ یم یا به زه دا ویم چونکې تاسو اکثریت تعلق اهل سنت اقوامو سره دی نه زه به دا وایم چې دا امن زه صرف ځان پاره نه غواړم کورمې کې دا امن زه اهل سنت قوم پاره غواړم